ما ته د نعماني د مدرسې ناظم یو وخت ټلیفون وکړ، د یو کال دوه خبره وی دی یو طالب دی ما له ګوتمه راکړه، دا په سرو زرو ګوتمه چې دا انګوټي چې دا خرڅه کړه په ښه قیمت به یې راله خرڅه کړې. زما مور راکړې ده چې دستاربندۍ کې پرې ځان له خپل انتظاماتو مې پام کوه چې خرڅه نه کړې. سبا دا طالب هم راوله ته هم راشي. طالب راوست د ټولو طالبانو مخکې مې وکړه، مې بچې راوباسه هغه ګوتمه هغه انګوټي ګوته راوباسه چې راویې ویسته ګوتمه وه. مې دا کوم ځای و؟ په ژړا شو. ما ته یې مولوي صاحب بس پرېږده وه. نه بچې ما ته ووایه وی دا مې مور د ګوتې نه راویسته او ما نه یې راکړه چې بچې نغدې پیسې کوې نو ما به درکړې. کور څه شته؟ ستا به مېلمانه راځي، ځان له به دستاربندۍ له جوبه موبه څپلۍ جامې واسکټ برابرې، مېلمانه به د نورو ملګرو هم راځي، ستا به هم راځي. نو تا سره به پیسې نه نو بچې دا ځان له خرڅه کړه او د خپلې دستاربندۍ مراسم پرې ځان له پوره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق النبي الكريم. درس شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او دغه اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو د وړي او د لوی دورې فضلاء او محترم دوستانو طالب علمان تخصص ماشاءالله الحمدلله تخصص هم دی او حفاظ دی مجودین قاریان هم دی یو خشتخ کل گلدسته جوړه هم د حدیث مبارک هم د فقه او هم د قرآن شریف د فضلا. زمانو په ما ډېر ګران او زمونږ د ټولو مشر او یوازې د دې وطن نه د وطنونو د علماو استاد
د ملکونو د وطنونو د علماء استاذ العلماء استاذ المحدثين شيخ المحدثين شيخ الحديث حضرت مولانا حافظ انوار الحق صاحب زید مجدهم تشریف فرما دي چې د عظیم ادارې دارالعلوم دیوبند ثاني د هغې محتمم هم دی او بیا د هلته شیخ الحدیث هم دی او د زمانو داسې یو فني عالم الحمدلله ټول فنون علوم درس کړي دي او زمونږ د ستاسو د ټولو مشر دی د علما او محدثین استاد دی د هغې مخکې موږ له خبرې کول دا مناسب نه دي خو به هر کیف د هغوی حکم دی او د هغې امر دی نو زه به یو دو خبرې ستاسو په مخکې عرض کوم علماء کرام نورم تشریف فرما دي بالخصوص زمونږه ډېر ګران قدر روم حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب زید مجدهم هغې تشریف فرما دي نو حضرت مولانا بلال الحق صاحب دي داسې نور علما را روان دي او راځي زه صرف تاسو ته د دې حدیث متعلق یو دو خبرې کوم هغه د باب او د حدیثو د دې خبرې په مشوره د حضرت محتمم صاحب درته نه کوم ځکه عوامي مجلس دی نو چې موږ په هغې کې دا صرف دی او دا نحوه ده او دا بغلاغت دی او دا ربط دی او دا خاتمه ده او بدایه ده او دا عام دوستان په هغې نه پوهېږي خبرې به نه کوئ ښه خبرې مه کوئ بس ما یو ځای کې د بخاري شریف ختم کړ زنانو ته مې کړ د زنانو د بخاري شریف ختم زمونږ رشته داران نو زمونږ کور والا هم راغلي وو هغه کور د زنانو نه ډک و سړي هم ډېر راغلي وو زما یو وخت سورا محمد اجي صاحب خدای دې وبخي د هغه مدرسه وه نو موږ شروع وکړه نو ربطونه دي نو دا صغرا ده او کبرا ده او دا دي ښه خواري مې وکړه چې کور ته لاړم د شپې راته انیس احمد والده وایي دا تا څه وې ما ټیپر خرڅول ما څه وې خو د بخاري شریف ختم مې کو کنه قسم په خدای سره ځان ستړی یو ښځه پې پیښې وي ښځو ته یې ختم کو او تا ویل صغرا ده او کبرا ده را صغرا پکې د چا نوم دی او دا کبرا پکې د کومې بیبي نوم دی یاره ما وی واقعي بیا به داسې نه کوو نو عام مجلس کې داسې ساده پښتو کې به راته یو څو خبرې وکړم او حضرت محتمم صاحب هم دا خواهش دی چې حدیث صرف یو ترجمه وشي او عامې خبرې وشي زما وروڼو د ټولو نه خو لویه خبره زه ستاسو مخکې ږدم د عوامو ته مې مو د طالب علمانو ته مې دا دارالعلوم یو جامعه ده جامعه اشرفیه او په دې جومات کې یو پټولۍ غوندې مدرسه وه لیکن نن دې مدرسې له الله یو ډېر لوی مقام ورکړ الحمدلله وایي ټول ډېر لوی مقام دی له خدای ورکړ او د پخوا نه د دې مدرسې مشران زه پېژنم مې اورېدلي دي د ګرامې قدر شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علي قریشي صاحب محتمم و مدیر جامعه هذا والد محترم و چې یو پاک انسان و یو بهترین عالم و خطیب او مصنف مؤلف حضرت مولانا اشرف علي قریشي صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه او د هغه نسبت ته چا سره دا سوچم پکار دی نسبت زمونږ د استاد ګرامې قدر شیخ الحدیث چې د هغه ته فرشتې صورت و سیرت ویل استاد العلماء بانی او محتمم د دارالعلوم حقانیه یو شریف النفس او ذکی النفس شخصیت د علوم و دریاب و سمندر حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه سره نسبت د دې باباجي حضرت مولانا عبدالودود صاحب رحمت الله علیه زمونږ د باباجي سره تعلق و حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره دا نسبتونه ما ته معلوم دي
دې مدرسې دومره ترقي وکړه الحمدلله، دومره ترقي چې تاسو مخکې د هغه پښتانه وئ زه خو به هغه خراب ستا متل ونه کړم خو ښه به یې وکړمه چې وی اختر په چا پټ نه دی، اختر هر چاته معلوم دی. نو نن موږ له د دارالعلوم جامع اشرفیې صفت ته ضرورت نشته، نن د دغه ادارې صفت ته هیڅ ضرورت نشته، د دې ادارې صفت دغه پټکو والا فضلا و طالبان دي چې تاسو یې وینئ، دا نښه ده بس. هلکه دا باغچه چې ده په دې کې میوه شته او که نشته؟ هلکه دې باغ میوه نیولې ده او که نه ده نیولې؟ مړه وایي صبر سره ستا ستړی کوم، راځه دې باغ ته وردننه شه خپله به راته پته ولګي چې میوه پکې شته او که پکې نشته. نو موږ وایو د جامع اشرفیې صفت به موږ د کم ځای نه کوو، هلکه دې کې طالبان شته که نشته او دې کې کم سبق ویلې کېږي. نو راشه جامع اشرفیې دا ګلان وګوره، دا د دې ثمرات دي، د نتایج دي، دا د دې جامعي فضلا د حدیثو د وړې دورې د تخصص د تجوید د حفظ دا ټول ګلان وګوره نو تا ته به پته ولګي چې د جامع اشرفیې پېښور نمک منډۍ هغې باغچې ګلان نیولي دي او که نه دي نیولې، دې ته وګوره نو ته به خپله محسوسه کړې، هغه خلق به محسوس کړي چې د ادارې سره مینه کوي، هغه خلق به محسوس کړي چې د ادارې له پیسې ورکوي، تعاون ورسره کوي، دعاګانې ورته کوي، محبت ورسره ساتي. نن به هغه خلق په دې خوشحاله شي چې زمونږ په دعاګانو، زمونږ په تعاون، زمونږ په چنده الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېشمېره وارثات تیار شو. دا د خدای فضل او کرم. دا ولې نو دوه وجې ستاسو مخکې اقدم، یوه وجه د مشرانو دعاګانې دي، مولانا ارشد علي قریشي صاحب ته خپلو والد صاحب او نورو مشرانو دعاګانې کړې چې په دې کم عمره کې هغه نه الله دا دونه خدمت واخلي. د جومات ته وګوره، د مدرسې د رونق ته وګوره او اصل رونق د طالبانو ته د پټکو ته ګوره. دویم څه شی دی؟ دویم اخلاص. بنیادي طور د انسان دپاره دا دوه څیزونه دي، اخلاص او د مشرانو دعا. قسم په خدای کې دا دوه څیزونه درکې وي هېڅ هم مه غواړه، الله به دله بړایي هم درکوي او الله به دله قبولیت هم درکوي. حضرت امام بخاري رحمت الله علیه له چې دا دومره لوړ مقام الله ورکړی دی د څه د وجې نه ورکړی؟ یو د مور دعا وسه. ماشوم د په سترګو ړوند دی او د مور په دعا خدای جوړ کړی. مور ځان سره بوتلی دی مکې مکرمې ته او په مکه کې پرېښی دی چې زه بچې لګیا او سو تکړه شه د حضور پاک احادیث را جمع کا. په خدای دا د مور دعاګانې او چې مور ترې را رخصتېده یو ماشوم بچې، یو رکوټې بچې په مکه کې او چته ازبکستان څونه مسافت لري هلته یې پرېښود د مور دړه نه یو خدای خبر ویم یې ورته وی بچې په دې خو به کلونه لګي چې ته دا حدیث جمع کې او دا علم حاصلې، کلونه به لګي چې ته بیا واپس خپل وطن ته راشې بچې زه به جمدیم او که زه به مړیم چې زه به ستا دا مخ بیا ووینم او که نه خو تکړه شه. او دعا یې ورته وکړه د بیت الله په خوا کې وی دلته ابراهیم علیه السلام د خپل بچي او د هاجرې بیبي دپاره دعا کړې ده، الله حفاظت کړی دی او الله ته یې وسپارل افوضه الیک عند بیتک یا رب فاحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحین. الله داسې حفاظت زما د دې بچو کا د نیکانو بندګانو چې څنګه حفاظت کې. دا د مور دعا شو. دویم اخلاص و په امام بخاري کې کم محتمم کې چې اخلاصي مدرسې له خدای ترقي ورکوي. اخلاص نی یو کال دو مدرسو چلیږي بیا اخره کې بند شي. زمون شیخ مولانا علامه عبدالحق رحمت الله علیه کې اخلاص ہو مدرسه کم دی ته دارالعلوم حقانیه ورسېده. زمون شیخ حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه کې اخلاص ہو مدرسه کم دی ته الله ورسوله. او زمون اوس موجوده محتمم صاحب شیخ العزیز حضرت مولانا انوار الحق صاحب زیده مجدهم کې اخلاص دی. مدرسه صبره پر رونق روانه
ورځ تر ورځه ترقي دا اخلاص دی زمارو محتمم کې اخلاصي مدرسه به چلېږي مدرس کې اخلاصي الله به قبولیت ورکوي طالب کې اخلاصي الله به علم ورکوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه عام اډر دی د الله چې ځان کې اخلاص پیدا کړي امام بخاري لومبه حدیث کې د بخاري روزي د انما الاعمال بالنیات په مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې ځان کې اخلاص پیدا کړي د اخلاص په امام بخاري کې ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نوریدلی چې هغه زمانه کې څومره دنیا وه ټوله کتلې ده د دې کتاب دپاره او د حضور د احادیثو دپاره چې دی راجمع کړي دي لیکلي دي او یاد کړي دي هغه زمانه کې چې څومره دنیا وه نو ټوله کتلې ده نه فلین کوچ و نه جهاز و نه چینچي و نه موټر سایکل و دا پیاده و یا پاسون و یا په اوښانو سفر یا په دریاب کې په کشتو سفر د اخلاص د وجې نه امام بخاري له الله کم مقام ورکړ کم ځای ته خدای پاک ورسو بچې ځان کې به اخلاص پیدا شکر دی الحمدلله ګوره زه دا یو خبره تا کوم د الله فضل دی چې نن زمونږ په علماو کې زمونږ په طلباو کې هم دغه اخلاص شته دا نه چې اخلاص نشته دا هغه اخلاص برکت دی چې علم ورځ تر ورځه په ترقۍ روان دی ډېر خلک وایي که نه ما ته مخکې راځي چا ووایي یاره جي بس قیامت رانږدې دی داسې ورپې قیامت مې غلی کې نه خوار شي هسې مونږ یری قیامت به راځي خو خدای چې کله به راځي نږدې نه دی ښه لرې دی یو ښځې رانه تا ته ټېلیفون وکړه یاره جي دا قیامت نښې دي او قیامت راځي مې څه چل به وشي وایي دا هر څه به تباه شي او ختم به شي نو مې ختم نه شي که ته هم پکې مړه شي مونږ هم ختم شو قیامت دی مونږ هسې بېسه ړه سره پاره یاری قیامت دی او قیامت دی راځي به قرآن وایي سنت وایي چې څوک منکر دی کافر دی راځي به خو دا ډېر لوی مزل دی قیامت ترونو ډېر لوی مزل دی قیامت ولې مزل ورته ولې ډېر زیات دی نښې شته وړې وړې ډېرې نښې موجودې شوي دي خو مزل ورته ځکه زیات دی چې الحمدلله د دین کار هم ډېر په تیزۍ روان دی هر کال په زرګونو نه په لکونو حافظان جوړېږي هر کال په لکونو عالمان جوړېږي او سړي خو څه کوي چې د دنیا زنانه حافظانې شو قاریانې شو عالمانې شو ورځ تر ورځه سخت کال غالبا ما واورېدل چې د وفاق سره کم رجسټر حفاظ دي رجسټر حفاظ په وفاق سره 1 لاکھ او څه د پاسه 11,000 هلکان خدای پاک حافظان دا قیامت به وروستو راځي یریږئ مه ځان به ساتو د قیامت د نښو نه به ځان ساتو یره به هم کوو پړه کې راولو و الحمدلله دین په ډېره لویه تیزۍ روان دی په ترقۍ روان دی مدرسې ډېرې شوې حافظان ډېر شو عالمان ډېر شو عالمانې ډېرې شوې او دا ولې دا اخلاص دی شو که تاسو کې هم شته زموږ علماو کې هم شته ما ته یو زنانه ټلیفون وکړه د علوم حقانیې کا جامع حقانیې د دستاربندۍ په دغه یو ورځ مخکې ما ته ځان یې راته وښو چې زه د کوم کلي راته وښو ما ته وایي چې مولانا صاحب زما زوی دی او په جامع حقانیه کې تاسو سره فارغېږي دې وخت په ژړا شوه چې د زما د زوی نه به ملا جوړ شي ملا وایي دا خلک کنه ملا به جوړ شي داسې سلګۍ ووالې چې زه د هغې په خبره نه پوهېدم ما وی خورې لږه جړه په قلاره که ما ته ووایه څه ویل غواړې نه وي هېڅ هم نه وایم مولوي صاحب دا ماشوم ما ته یتیم پاتې و یتیم زما خاوند مړ دی او زه کونډی یم ما دا خپل بچې علم پسې وویسته چې په دې خپل بچې زه علم وکړم وی سبا یا بل استادو سره په دارالعلوم حقانیه کې دستاربندي را پټکې به په سرای مولوي صاحب ما په پردو کوڅو کې لوښي ایندلي دي پردو کورونو کې مې جامې ویندلې دي ما پیسې ګټلې دي ما پردی کورونه جارو کړي دي ما پردي ماشومان په دې غېږ لوبولې دي
او ما پردي ماشومانو له پوزې پاکې کړي دي، ما 200 روپۍ ګټلې دي، په دې زوی مې لګولي چې زما د دې زوی نه خدای پاک ملا جوړ کړي. د اخلاص دمارونو دیو که نه دی بچي خو ما له پیسې ګټلې وې، ما خپل ډکې ویم چې دا بچی دی مور خو کونډه ده او نور لوڼه یتیمانان دي، دکه مزدوري کوله بلا پیسې وله ګټلی شوې، دکه دیاړي کوله بلا پیسې ګټلی شوې، مور خو ماشین بوځې مصریانو سره یې کي د چل به م دکې وله 100 روپۍ به مو ګټي راله. دا د مور اخلاص دی. د یو بچي اخلاص چې راشي، د یو بچي اخلاص په ټوله مدرسه کې برکت پیدا کوي. مولوي صاحب ما پردو کورونو کې مزدورۍ کړي دي، ما دې بچي ته وی چې څه جامې هر څه چې ستا وي ډوډۍ دا به بچي د تا له در کوم، خو ته مهرباني وکړې چې تا نه خدای مولا جوړ کړي. داسې په سالګو یو جړل چې زما د بچي نه به مولا جوړ شي او که به جوړ نه شي. ما وی خورې چې تا ورته دعاګانې کړي دي، ما ته وی دوا وی زما دړنه ورته دعا خېږي، ما دې بچي له خدای ته جړاګانې کړي دي چې الله ما سره خو 2 روپۍ نشته، زه خو دې بچي له لګیم مزدوري کوم، زما خاوند مړ دی، بلکې ستا ورته دعا کړې ده او ستا دا اخلاص دی انشاءالله د دې بچي نه به په مستقبل کې خدای پاک لوی محدث او مفتي جوړوي که خیر انشاءالله. ما ته د نعماني د مدرسې ناظم یو وخت ټلیفون وکړ، د یو کال 2 خبره وی دی یو طالب دی او ما له ګوتمه راکړه، دا په 100,000 ګوتمه چې دا انګوټي چې دا خرڅه کړه په ښه قیمت به یې راله خرڅه کې، زما مور راکړې ده چې دستاربندۍ کې به ځان له خپل انتظامات وکړه، مې پام کوه چې خرڅه نه کې، سبا دا طالب هم راوله ته هم راشي. طالب راوست، د ټولو طالبانو مخکې مې ودرم، مې بچې راوباسه هغه ګوتمه هغه انګوټي ګوته راوباسه چې راویې ویسته ګوتمه وه، مې دا کوم ځای و په ژړا شو. ما ته مولوي صاحب بس پرېږده وه، نه بچې ما ته ووایه، وی دا مې مور د ګوتې نه راویسته او ما له یې راکړه چې بچې نغدې پیسې کوې نو ما به درکړې، کور څه شته، ستا به مېلمانه راځي، ځان له به دستاربندۍ له چوک جوبه مو به څپلۍ جامې واسکټ برابرې، مېلمانه به د نورو ملګرو هم راځي، ستا به هم راځي، نو تا سره به پیسې نه نو بچې دا ځان له خرڅه کا او د خپلې دستاربندۍ مراسم پې ځان له پوره دی راکړه. بچې د مور د څه حال و چې دی درکړل، ما ته وایي بس مولوي صاحب دا خبرې ما نه ما پکې غرض دی ما ته ووایه. هغه هلک ډېر وژړل، ټولو طالبانو مخکې د نعمانیې طالبان پې دغه 1200 ګوان ویې ژړل. ما ته وایي چې دا مې مور دی ستا، نو ډېر زیاتې وژړل. وی مولوي صاحب ګوتې پسې نه دي ژړلې، د خوشحالۍ نه یې ژړل او ډېر یې وژړل چې بچې ارمان چې نه زما په کور کې دومره څه وې چې ما تاله درکړې، دا ګوتمه ده دا دې راله پلار اخیستې وه، د ښځو سره زر زړه کېږي چې ورکړي دا ځان له خرڅه کړه. ما ویل بچې دا به نه خرڅوې، ستا د دستاربندۍ چې څومره خرچوې زما دوستان شته شکر دی، خپل هم به تعاون در سره کوم او زما له طرفه دا به یو څه دا به دې مور ته واپس په ګوته کې نه به ولول، دا د مور سره ستا د پلار یو نښه ده. د اخلاص دی په یو مور کې هېڅ څه نشته. دا بچې که زه مزدورۍ ته ور واچوم، دا بچې ما له دروازې 1000 روپۍ ګټي، 1500 روپۍ ګټي، ما له دې ونه ګټي، زه به مزدوري وکړم، زه به خواري وکړم، خو چې زما بچي باندې خدای پاک علم وکړي. دا درته زه خپل چشم دید دی، قسم دی یو زنانه ما ته ټېلیفون وکړ، مولانا صاحب وایي ستا بیان مې واورېده چې په بچو علم وکړې، زه په خپل بچي علم کول غواړم، په ده به څونه خرچه راځي. د هغې دا خیال و چې پرایویټ سکول کې خرچه راځي، دې کې به هم راځي. زه خو کونډ یم، هم راته وایي کونډ یم، یتیمانه ماشومان مې دي، مولوي صاحب خپل کور مې هم نشته، د بل په کور کې اوسېږم، زه بچې علم داخلوم په مدرسه کې، خو چې خرچه به څومره راځي ما سره خو پیسې نشته. ما یې خورې 1 روپۍ به دې هم نه راځي. وایي څنګه به دې علم وکړي چې خرچه به نه راځي؟
ما 1 روپۍ به دې خرچه نه کېږي. یوه مدرسه به کتاب هم ورکوي، مدرسه به بجلی انتظام هم کوي، په ژمي کې د ګرمو په اوړي کې د یخو انتظام به هم ورته کوي، غرمه او ماسخوتن ډوډۍ به هم ورکوي، د چای بندوبست په دې هم کېږي. هېڅ فکر ونه کړي. ما ستا بچی دی دی چې کور ته درځي د جمعې په ورځ ځي ذموار یم، 100-200 به ورته کرۍ جیب کې مچو او کال کې به یو 2-3 جوړې لګي. زه به چاته ویم دا انتظام به ولو. ته په خدای یقین وکړه ګورې جومات کې داسې د خوشحالۍ نه هغه زنانه وجړل، وایي ښه نو بغیر د پیسو نه به زما بچي له خدای علم ورکړي. مې مفتو کې به ستا بچي له خدای علم انما انا قاسم والله یعطي. حضور پاک فرمایي زه خو تقسیم کوم، عطا خو د الله د طرف نه ده، د اخلاص دی. دویم د دې عوامو م اخلاص دی. دا شاته چې کوم ناست دي په سټیج ناست دي ګیر چاپېره ولاړ دي د دوی اخلاص دی. که د دې خلکو د مدرسې سره مینه نه وي مدرسې له پیسه نه ورکولې موږ مدرسه نه شوه چلولی. که دې تعاون نه وی کړی جومات نه جوړېږي. دې خلکو تعاون ونه کړ دا نن 100-200 هلکان نه شو فارغېدل. دې خلکو تعاون نه نو مولانا ارشد علي قریشي صاحب مدرسه نشي چلولی. دا ټول یو ځای شي. ګاډي کې انجن دی، سټیرنګ دی، ټایر دی، ګیر دی، دا یو ځای شي نو ګاډي چلېږي. د محتمم اخلاص، د مدرس درس او اخلاص، د طالب اخلاص او د عوامو دا چې یو ځای شي د رسول الله مبارک وارثان به پیدا کېږي، عالمان به پیدا کېږي، حافظان به پیدا کېږي او قاریان به پیدا کېږي. بنیادي څیز زمارونو ګورې دا درته درخواست کوم په زړه کې اخلاص پیدا کړئ. اخلاص څه شی دی؟ د طالبانو لغوي اصطلاحي معنا نه کوم، خپل نیت خالص د الله دپاره جوړ کړئ. سړی چې شات صفا کوي او ګندونه ترې وباسي خالص دقسې الله د رضا دپاره هر کار چې کوي الله د رضا دپاره، او د دنیا نیتونه او دا ګندونه دا غلط سوچونه او فکرونه دا یو طرف ته کا، خالص د الله دپاره نیت وکړه. محتمم صاحب خالص الله له چې زه علما جوړ کړم، زه فقها جوړ کړم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان جوړ کړم. زما د مدرسې نه حافظ فارغ شي، عالم فارغ شي، مفتی فارغ شي. دا نیت وکړه قسم د الله په ذات پیسه به دې خپله راځي. مصرف القلوب الله د خلقو زړونو کې الله باچوي. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه جومات کې ناست یو سیټ ورته پیسې راوړي، پخوا هغه ډبلې روپۍ وې، حضرت دا واخله دا مې تاله راوړي. پوه شو صاحب کشف و چې دې سړي سوچ ټیک نه دی، ورته یې زما دې وخت کې د پیسو ضرورت نشته، بل چا له ورکړه. وی ښه صاحب مدرسې طالبانو له ورکړه. وی زما په لاس یې ورکړې، په خپله یې ورکړې. سیټ صاحب چې لاړ وی زه ګورم زما د مخه خو یې نه اخلي، خو چې اوس زه نه یم چې اخلي که به نه اخلي. نو پیزار کې پڼو کې ورته هغه روپۍ واچوي او لاړ یو ګوټ کې پټ ودرېد. مطلب یې دا و چې دی به اوس راځي دا پیسې باندې یو خوا بل خوا به وګوري څوک نشته، جیب کې به و چې زه به بیا واز وکړم. وختې دې نه اخېستې ملا صاحب اوس دې واخېستې. ننګوهي صاحب رحمت الله علیه چې څنګه خپل اشراق لمونځ وکړو بار راووته او سپلو کې خپه منډله خپه پکې نه ورتله، پڼو کې خپه چې ویې کتل پاڼې ټولې د روپو ډکې دي، دراهم هغه کټه روپۍ د هغې ډکې دي. موږ ته څوک درهم او څوک څه غټه روپۍ، دا نوټ والا نه ټولې ډکې دي. اوهو دا ټکې واورئ بچې، ټول طالبان یې واورئ، عام دوستان یې واورئ. خپلې پڼې راواغېستې نسکور یې کړ، داسې یو سنډل یو څه وایي ای ګنده ماله چې څوک درپسې لګېدلی دی منډې ته یې ځان نه ورکوې، او چې څوک درنه تښتي د هغه د پیزار سلامونه کوي، د هغه خپله راځي. اخلاص پیدا کړه، سوچ مه کوه مدرسه به چلېږي.
عقل والله که دا جومات جوړ شي قسم مې راته وخوړ د عقل په بنیاد خو بجټ به جوړی نو بیا به کار کوي د عقل په بنیاد والله که دارالعلوم حقانیه وچلېږي د عقل په بنیاد والله که دا طالبان پیدا شي ولې بجټ نشته عقل دې ته وایي چې بجټ به جوړ کړې دومره پیسې دي دا به لنګر کې لګوم دا د استادانو تنخوا ده دا د بجلی مد دی دا د ټلیفون مد دی دا بجټ نشته د کال په اول کې یو مدرسې سره بجټ نه او کار کوي عقل خبرې نه دي دا د عقل خبرې نه دي دا په لکونو حافظان چې جوړېږي او دا په زلکونو علما چې جوړېږي دا د عقل خبرې نه دي دا د چا د طرف نه دي دا د الله د طرف نه د اخلاص یو دی څوک به دغه کوي نه د خلکو مینه پیدا کړه محبت د خلکو پیدا کړه د مدرسو سره خلکو د زړه کې واچوه چې ته مخلص یې دا پیسې چې تا 1 لک روپۍ مدرسې له راوړې دی خو ستا د کور ډېر لوی کار کېده بس د اخلاص محتمم صاحب کې اخلاص دی مدرس کې اخلاص دی خو زړه نه هغه وباسم چې زما زړه ته زما استادانو راکوز کړي دي هغه شی وباسم چې د طالبانو ته د پیغمبر مبارک حدیث وښیم د طالب په اړه کې هم د اخلاص دی چې د خو مور او پلار د 100 روپۍ ورځ ګټلی شم نه ګټم دا سپوره به وخورم دا تشې اوبه به وڅښم دا خالي لوګان به وخورم دا خالي کدوان به وخورم خو زه به علم حاصل کړم او د عام دوست هم د اخلاصي زه د پلار په د زوی په واده خو لکونه روپۍ په شادي حال کې لګوم د لور په واده خو زه لکونه روپۍ په شادي حال کې لګوم راشه دا پیسې به دې درله واخلم ساده واده به وکړم دا به جامع شرفي له ورکړم دا پیسې به راواخلم او دا به زه دا خادي دا به ډېره سادګۍ سره وکړم او دا به یو مدرسې له ورکړم جامع شرفي له ورکړم داسې ګلدسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان به پرې جوړ شي ریا به نه کوه دا ریاکاري محتمم صاحب ته معمار محتمم ته دا به نه وي چې زه غټ محتمم یم په خدای مې دې قسمي والله بالله تعالی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نه مې په خپله اورېدلې په خپله دارالحدیث کې یو ځل راغی یو طالبانو څه غلطي غوندې شوې وه او راغی دارالعلوم حقانیت ته د شپې راغی ماښام ماسخوتن او زوړ دارالحدیث کې و د طالبان ټول را جمع شو زما قسم په خدای الفاظ مې یاد دي وایي طالبانو بچې وایي زما د پټکۍ چې په سر دی دا ستاسو د برکته په سر که تاسو نه وی نو زما د پټکۍ به نو که تاسو نه وی ما ته به چا شیخ الحدیث نه وی که تاسو نه وی جامع دارالعلوم حقانیه به نه وه دا ستاسو د برکت دقه رنګې دا ګلدسته چې قایمه ده دا ستاسو د برکت تواضع انکسار او د الله د رضا دپاره بس ډېرې مدرسې مې ولیدې چې لاړې ختمې شوې نیت ټیک نه وه ډېرې مدرسې مې ولیدې چې د جومات نه راووتې و غټ غټ بلډینګان پکې جوړ شو دارالعلوم حقانیه مثال دی ډېر استادان مې ولیدل چې کمزوري خدای وله غټ غټ مقامات ورکړل او ډېر غټ غټ ملیان مې ولیدل چې هغه ناست دي په دوکانونو کې تسبیح ترونه خرڅوي د علم برکت ختم قسم په خدای ډېر مې ولیدل مدینه شریفه کې یو ملګري بوتلم وی راځه دعوت ته ډوډۍ به درله کوم مې ډېره ښه ده چې تلو په لاره ما ته ویل دلته یو فاضل دیوبند یو ډېر غټ ملا دی هغه سره به درله ملاقات هم وکړم ما ډېره ښه خبره خو به کوسه چې فاضل دیوبند یو غټ عالم دی نو خبرې به ورسره وکړو چې لاړو یو ځای کې ودرېد هغه ګاډۍ ودرو وی راځه که نه راکوشي هغه مولانا صاحب سره دې ملاقات کوم وی هلکه دا خو دوکان دی وی د دې دوکان کې کار کوي که نه خدای دومره لوی فاضل دیوبند سپین عالم دلته کار کوي سلنډر هلته دا سلنډر یې خلک بدلي را بدلي دا خپل سلنډر کوس هغه له یې ورکړه ما عالم کوم دی وي دا دی که دا سلنډر ووایي ډېر خفه شو دا فاضل دیوبند دی دا لوی عالم دی دا ته وایې چې دیوبند فاضل دی هغه ته مې ووایي بس ما له غصه راغله مې ته دارالعلوم دیوبند فاضل علم دې زده کړی دی مدینه شریفه خو برکتي ځای دی ډېر برکتي خو ته ګیسونه ټکې ګیسونه اچوې دې لپاره تا علم کړی چار دیکھے غم ماتے مولانا صاحب یہ آپ کی آخری بات میں نے سنی بس بس میرے لیے کافی ہے آئندہ کے لیے بس یہ دکان بند کرتا ہوں جاتا ہوں واپس انڈیا
درس شروع کړو. څوک چې د خدای لپاره علم حاصل نه کړي د علم برکت خدای نه ورکوي. یو لطیفه درته وایم بیا به درته مختصره ترجمه په لاره روانو. لطیفه نه حقیقت دی. یو بابا ما له مخې نه راغی جومات ته مانځلی ته ما ته ویې مولوي صاحب یاره جي بېګا مې خوب نه راته پاڅېدم او دس مې وکړ 2 رکعته نفل مې وکړ سم خوند یې راکړ د تهجدو کې ډېر خوند دی. بابا جي دا خو ګوره تا شکر دی چې دا بیماري لږ غوندې خوب نه درته چې تهجدو خوند یې واخیست بیا هره شپه کوه بس انشاءالله سم خوند یې راکړه داسې مزه یې راکړه. یو ورځ به بس راته بیا ولاړ ما ته مولوي صاحب یو تپوس ته نه کوم مې څه ویې بله شپه پاڅېدلی وم او تهجد دا نه چې بېګا پاڅېدلی وم هماغه شپه یادی او بله شپه پاڅېدلی وم 2 رکعته مو چې دا تهجد څو رکعته پکار دی مې خو خیر 2 کې 4 کې حضور پاک مو منته کړي وی ښه ښه که خیر. اوس بل ورځ بیا راته لار کې ولاړ یاره مولوي صاحب هغه بله شپه چې پاڅېدلی وم که نه او 2 رکعته سم خوند یې راکړ هسې دې تهجدو کې به کوم صورت وایي مې خو خیر چې کوم وایي. اوس بل ورځ بیا راته ولاړ یاره جي هغه بله شپه پاڅېدلی وم او تهجد یو 2 رکعته سم خوند یې راکړو یاره دې اصلي ټایم کم دی مې خدای او رسول او دې جولۍ ته وګوره چې بیا پانسې بیا تهجد نه سړیه چې ته خېټه دې خوږې ده پاسې 2 رکعته دې څه کړي دي چې موږ د نه په لار نه شو تللی 100 رکعته دی او کم صورت دی او په زوره دی او که پټ دی او اوس به وایې چې ته رکو پکې 5 کم او که یو پکې کم 55 موږ دې په مخ اغشتې یو دا څه کې بس بیا پانسې وي تا خو غوسه شوې نو مې هماغه بله ورځ نه یادی دا نه وایې چې بېګا بیا پاڅېدلم بیا پاڅېدلم دا ریاکاري عمل الله دپاره کوه. یو بعضې پکې دی چې تسبیح باړې یا به جیب کې پرتې خو چې مونږ ووینې روپۍ باسي یو راته لا وایي چې تسبیح به داسې اړو داسې او که دا بل شان مې څوک یې دل تړه سره ونیسي او داسې دا زړه سره نږدې خدای نیکبخته او که داسې اړې او که داسې اړې شی یو دی بېادبي دې معافي کټ کې چې ملاس دی نو که سر دې اخوا دی او خپې دې خوا دی او که سر دې دې خوا دی او که خپې دې اخوا دي نو قصر یو ځای پرته ده ته خو پېژنې که نه نو که داسې اړې او که داسې اړې د خدای ذکر ریا به نه کوي الله د رضا دپاره کله پټه کې دا لوګو پېښېږي. ما یو ځل په منډۍ کې څاروی غېشته په چهارشنبې میله کې هلته را مړزان او چرګان خلک جنګوي تسبیح را سره وي څادر مې پېچولي وو مې دننه پټه اړولې یو کس راغی ما ته وایي جنګې هغه وی که ده سره مړز دی وی جنګې ما ویو دا دې خوا کا څادر مې لرې کړ تسبیح مې ورته وښولې غری مې وایي داسې موقع کې خیر دی بیا راوباسه چې څوک ده ونه وي چې دې مړزان لوبوي. بهر کې زمارونو خلاصه د خبرې سره اخلاص. طالبانو تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو دې ځای نه فارغ شئ په ډېر لوی اخلاص به حق علم چې تاسو له الله د دې استادانو نه درکړی امت ته به رسوئ. جنګ جګړې به نه جوړوئ دا نه چې د لوډ سپیکر ته وخېږي او بس هغه ما د توتانو پاڼې ویلي دي سر او جګړې جوړې کړي اختلاف به نه جوړ امت متفق کې امت ځان ته رانږدې کې د امت د دین نه نفرت مه پیدا کوئ. کوم چې مشران علما دي ستاسو په علاقه کې د هغې به قدر کوئ عزت او احترام به کوئ هر چا قدر وکړي. دا کشران بچي دې ته مه ګورئ چې دا د کمې پاټۍ دی او د کمې پاټۍ دی او د کمې پاټۍ دی دا دې سینې ته ځان ته راجوخ کړئ دې ته دین وښایئ دې ته قرآن وښایئ په ښایسته طریقه ورته وښایئ ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. د دې ملک خدمت وکړه د دې قوم خدمت وکړه. اختلافاتو نه هېڅ هم نه جوړېږي جګړو نه هېڅ هم نه جوړېږي. د یو مولانا صاحب به خپل تحقیقي د بل مولانا صاحب به خپل تحقیقي په یو بل ردونه مه کوئ حق بیان کې او چې باطله فرقې لکه د قادیانیت په شکل کې امام بخاري په آخري باب کې په هغې بیا ردونه کړي بیا د هغې ټکر د قانون مطابق د دې ملک د دستور مطابق بیا دغه کار کولی شي تا له شریعت او قانون دواړه اجازت درکړي. اختلاف به نه جوړئ جګړې به نه جوړئ امت متفق کا امت متحد کا
دا ملک که مونږ کامیابول غواړو او دا ملک مونږ ترقۍ له ورکول غواړو دا به هله کېږي چې د عوامو او د علماو په منځ کې اتفاق او اتحاد او که مونږ اختلافات په خپل منځ کې جوړ کړل نقصان به رانه بل واخلي بهر کې اخیری حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حضرت ابو هریره نقل کوي کلمتان دو خبرې دي حبیبتان الی الرحمن رحمان ته ډېرې خوښې دي مهربانه رب ته ډېرې خوښې دي خفیفتان علی اللسان په ژبه ډېرې اسانې دي دا ټول ترغیب او تشویق دی او ثقیلتان فی المیدان په تله کې درنې دي دو خبرې کوم دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دو خبرې او مفهوم به ذکر کوم د عوامو دپاره طالبانو ته هغه لفظي او لغوي خبرې نه کوم مفهوم یې دا دی چې الله د هر عیب نه پاک دی زه دا نسبت الله ته کوم چې الله تا کې هېڅ قسمه عیب نشته ته تعالی خوب راځي الله نه لوږه وله راځي نه مرګ راځي نه بیماري راځي هېڅ قسمه عیب د الله په ذات کې نشته او نه د الله په صفاتو کې هېڅ نشته دی او بحمده دویم ادا چې څومره ښکلې صفتونه دي دا ټول زما پروردګار له ثابت الله موصوف دی په ښکلو صفتونو د الله په شان علم قدرت کلام سمع بصر دا د الله په شان د چا نشته دی او چې څومره هغه صفتونه چې د الله په ذات کې عیب پیدا کوي الله د هغې نه منزه مبرع او پاک دی دا هغه دو خبرې دي چې الله پې خوشحالېږي مهربانه رب پې خوشحالېږي او د قیامت په ورځ تله پې ډکېږي ټول به وایه که خیر انشاءالله حضرت ابو هریره بل حدیث دی من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم فی اليوم 100 مرة محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر چا چې سل کله ته وي که ګناهونه د دریاب د زګ عمره وي نو الله به ورته معاف کړي ټول به وایه ښه څومره دوستان چې دلته ناست یو ځل ما سره ټول وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بس دغه مختصره ترجمه مې وکړه زه بیا تاسو ته په آخر کې وایم چې دا څومره دوستان دلته ناست تاسو ټول ولیدل چې کم د مدرسې معاونین دي مدرسې سره تعاون کړی دی ادې مې وویل تاسو ته مې چې ستاسو په هغه امداد او تعاون دغه ښکلې مزیدار مجلس مصطفوي جوړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان تیار شو ټولو نه زه ایله لرم درخواست کومه دا زموږ دا قریشي خاندان یو بهترین خاندان دی دا علمی خاندان دی شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشد علی قریشي صاحب هغه سره به پوره تعاون کوئ که خیر انشاءالله چې د دې نه زیات علومو نبویه وارثان پیدا شي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ځل ټول په جمع درس شریک طالبان چې څومره دورې حدیث دي نو زما بس اجازه دي حضرت شیخ صاحب تشریف فرما دی او وکړي نو زما له طرف نه تاسو ته د احادیثو مبارکو اجازت دی ښه جزاکم الله ملګري ټول د ادب مظاهره